په 8 تاریخ چې چام دا سازش کړو او دا سوچ کړو چې مونږ کمزوري کی نو هغې ته به تش دومره ووایم نن الحمدلله هغه مجبورې ختمې، نن هغه لحاظونه ختم، نن هغه خاطرونه ختم، نن نه مجبوري شته نه خاطر شته نه لحاظ شته، نن به صفا خبره کیږي، رښتیا خبره به کیږي، د کام خبره به کیږي او د پښتون خبره به کیږي. او کماله څوک دا پیغور راکوي چې حیدر خانه کام دې نه ګټي نو ته ولې کام ګټې؟ نو زما جواب ورته دا دی چې که نیم یم او که نیم یم، که نیمه ساره کي او که نی، که دا کام ګټي او که نه ګټي، خو زه به تر اخري دمه پورې د خپل کام خبره کوم، د خپل کام نه کوم. زه به د اخري دمه پورې ایمل خان به د اخري دمه پورې، عوامي نیشنل پارټي به د اخري دمه پورې د پښتون خبره کوي، د پښتونخوا خبره به کوي او د پښتنو د حق خبره به کوي. او که د هغې څوک سزا راکوي نو دا شتن چې راله راکړه دا سزا هم راته قبوله ده، او که نوره راکول غواړې نو هغې ته هم دلته ولاړ یو په میدان کې راکړې هغه سزا. ما ته پته ده، یاد ساتئ دویمه حمله به د دې نه پس اوس 15 ترمیم او په صوبایي خودمختیارۍ معنی، دویمه حمله به د صوبو د پښتونخوا په برخه معنی کېږي. د هغې دپاره عمده خلک د دې پکار دي، دا خلک نه هغه خلک پکار دي. دا خلک د اسمبلو نه بار کړل چې دا خلک دا خبره پرېږدي، خو زه یې ورته برملا ویمه چې هغه اسمبلي دې ستاسو مبارک شي، زما دا میدان او دا ولس کافي نه ده خپلې خبرې لپاره. زما ملګرو مشرانو یو خبر رسره بله ضروري کول غواړم، دا ډېر نازک وخت دی، دا تحریک به هم جاري وي، د بیدارۍ دا سلسله به هم جاري وي، خو پارټي به منظمه کول غواړي او د پارټي منظم کېدو دپاره تنظیمي وجود مکمل کول غواړي. د تحریک سره سره د ټولو نه ضروري خبره د تحریک نه پس خپله تنظیمي ډانچه مکمل کول دي. ویلیج کاؤنسلو کې، تحصیلونو کې، ضلعو کې، صوبه کې، انشاءالله مرکز کې که خیر انشاءالله. خواست به دا کوم چې ملګري توجه تحریک لم او د تحریک سره سره توجه تنظیم سازۍ اړختم. دا دواړه خبرې به اوس یو ځای چلو، دا دواړه خبرې به یو ځای رواني او انشاءالله دا دواړه سفرونه به جاري ساتو او انشاءالله دا به خپل منزل ته مرسو که خیر.